چې د اسماعیل په نوم باندې د سیالکوټ نه څوک راغلی دی، سیاح دی، ټورسټ، او هغه په مدین کې یو هوټل کې به چېرته سټې کړي، او د هغه سره څه داسې مشتبه څیزونه برآمد شوي دي چې د قرآن کریم جلې هوی نسخې ورسره دي، سوځېولې شوي نسخې ورسره دي. نو په هغه ځای کې اشتعال راغلی دی او د سوات او د مدین خلک راوتلی دی او ویلي دي چې دې سړي خو ګستاخي وکړله، قرآن کریم یې وسېزو، قرآن سېزل د الله کلام سېزل دي، او د الله کلام چې وسېزې ته خو د کائنات او د الله نه دا بغاوت وکړو، نو ستا د ژوند کم حق پاتې دی بیا. نو په هغه وخت کې څه خلک تکړه تکړه خلک وو، نو هغې بوتلی دی او هغه تاڼې له ورکړی دی. خو د هغې نه پس بیا چونکې خلک دومره په اشتعال کې راغلی دی چې ظاهره خبر دی چې زه د قرآن په سر باندې ننګ نه کومه، د پیغمبر په سر یې نه کومه، د الله په سر یې نه کومه، نو په چا باندې به زه ننګ کومه؟ یعنې بالفرض که زما د خور او زما د مور او زما د ورور باره کې مسله راځي ټوپک رالمه، بلکې زما خو چې ښځې ته څوک کنځل وکړي زه یې ولمه، که زما پلار او مور ته څوک کنځل وکړي زه یې په ټوپک باندې ولمه. خو د پیغمبر په باره کې او د الله په باره کې خلک وایي نه قانون پکار دی. نو دې خبرو باندې لږ سوچ پکار دی چې موږ ته پیغمبر د ځان نوم نه دی ګران، د پیغمبر مور موږ ته د خپل مور نوم نه ده ګرانه، د پیغمبر ښځه د خپل ښځې نه موږ ته نه ده ګرانه. دا زموږ څه ایمان دی. په دې وجه باندې د سوات د مدین خلک هغه په جذباتو کې راغلي دي، ایماني غیرتو، او راله پولیسو ته ویل چې دا سړی موږ له راکوي، ځکه هغوی د پاکستان پر عدالتي سیسټم باندې اعتماد نشته. وجه دا ده چې زموږ د پاکستان تاریخ دا دی څومره ګستاخان دي. آسیه ملعونه وه بهر یې ولېږله، د هغې سره وختن په وختن باندې چې څوک داسې ګستاخیانې کوي نو هغه ته د یورپ ویزه میلاویږي او ګرین کارډ ورته میلاویږي، یو څو ډنمارک ته ځي، یو څو فرانس ته ځي، یو څو برازیل ته ځي، یو څو امریکې ته ځي، هغوی ته پروټکشن میلاویږي، تحفظ میلاویږي. په دې وجه باندې د عوامو د پاکستان په عدالتي سیسټم باندې اعتماد نه و. نو پولیس ته ویل چې موږ له دا سړی راکوئ، نو هغوی نه دی ورکړی، هغوی په تاڼه باندې ورغلي دي، پولیس سټیشن باندې ورغلي دي، اور یې ورته اچولی دی، پولیسو په هغو باندې ډزې کړي دي، په هغې باندې ډزې کړي، یو کس پکې لګېدلی دی، او په دې طریقه باندې د هغې لاک اپ هغې مات کړی دی او سړی رایستی دی، اول یې وجلی دی او د هغې نه پس یې ورته اور اچولی دی. هغه ویډیو ستاسو مخې ته ده، اسماعیل په نوم باندې سړی هغه لاړو، هغه قرآن وسېزو، الله هغه وسېزو، خبره ختمه شوله. او د دې نه دا نتیجه معلوم شوله چې څوک هم داسې نازیبا حرکت کې د هغې همدغه سزا ده، بیا دغه سزا به ته میلاویږي. ښه وشو بد وشو، عدالت ته سزا ورکول پکار دی او که عوامو له پکار دی. دا کار زما اوس نه دی، دا په پاکستان کې عدالت شته او دغه موږ دې ته دا کوم چې موږ لیږلي دي دې ته موږ خپل مشران وایو که نه، دوی به کوي عدالتونه. چیف جسټس پوه شه او دارنګې سیشن جج دی او که سیول جج دی او که های کورټ دی او که سپریم کورټ دی، اوس به د هغې انویسټیګیشن به هغوی کوي. خو دا خبره ته ګوره ثابته شوله پښتنو ګوره واورئ چې الحمدلله پښتانه مسلمانان غیرتیان دي او څوک چې د شاعر اسلام سره داسې قسمه خیانت کوي، داسې قسمه ګستاخي کوي، سزا به د هغه دی. که پیغمبر ته کنځل کې مرګ به راته میلاویږي، الله ته کنځل کې دغه شان چل به رسره کېږي، قرآن ته کنځل کې د قرآن ګستاخي کې بېادبي کې دغه به د هغې بیا کیفر کردار یم دغه دغه حد ته به رسېږي. لہذا مسلمانانو او پښتنو او پاکستانیانو ټول له پکار داري چې موږ مسلمانان یو، د ایمان چې کومه تقاضا نو هغه تقاضا پوره کول پکار دي. نور د پاکستان عدالت شته او د تحقیقات کې چې څه کېږي موږ ته به ښکاره کېږي. او کم د پاکستان کې بالفرض که عدالتي نظام داسې برابر ولې به داسې واقعات کېدل؟ داسې واقعات نه کېږي. البته زه یو خبره به دې کې کومه، دا 2-3 4 جمعې به تاسو زما خطبې موریدلې، موږ په الحاد باندې په دهریت باندې او په ایتیزم باندې موږ لګیا یو، خطبې پې کوو او وایو چېرې په دې وطن کې او په دې دنیا کې د الحاد او د بېدینۍ یو لهر راغلی دی او الکان او جنکۍ دړه دړ لګیا دي او هغه الحاد طرف ته ځي. ما درته ویلي وو، اختر خطبه کې مې ویلي وو چې بنیر کې تقریبا 2 کسان په یو مجلس کې عملګری وي، دا ملحدین وو. هغې خلکو ته هغوی دپاره د خطرې ګنټۍ میلاو شوله، دا هغوی ته یو ریمایندر دی. ګورئ بلکې په عقیده یو سوشل میډیا باندې یو ګروپ دی مسلم ورسز ایتیست په نوم باندې، او د زرګونو په تعداد کې په هغې کې خلک دی او روزانه د اسلام خلاف مذاق وړاوهي، د علماو خلاف، د قرآن خلاف، د پیغمبر خلاف، د پښتون بنیری چې کوم بکواس یې کړو په دې ګروپس کې دا څیزونه کوي. نو هغه ملحدینو تاسې واورئ، ایتیستو واورئ، بېدینو خلکو چې که تاسو بالفرض د الله او پیغمبر او د قرآن او آخرت او جنت جهنم په باره کې کومه ګستاخیانې کوئ، دغه سزا به ستاسو کومه چې د دې اسماعیل نومي سړي وه، دا خلک تاسو هم ګورئ نه پرېږدي. نو د هر یو شي فایدې مې نقصانات مې د دې واقع قسم عناصر دي پکې، خو زه هم دا پکې فایده راووتله چې دې خلکو ته دا اندازه وشوله چې پښتانه، بلکې موږ وایو چې د سوات خلک خو ډېر زیات داسې براډ مایندډ خلک دی
او هغه خلک خدا سره ډېر زیات داسې اسلام پسندم نه دی او سواد کې داسې دی وغه دي موږ چې ورته ډېر کمزوري ویل هغه خلک را پاسېدلو او د قرآن ګستاخۍ دا سزا ورکړله. نو په دې پښتون معاشره کې ګورئ داسې ګستاخان په دې کې نه چلیږي.